बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د ټول نه وړاندې د डी सी صاحب یاسر حسن صاحب او اے डी सी شکیل صاحب او اسنو صاحب هماین صاحب او د صوبایي حکومت د ټولو ډیر مشکوري ما او د دې وجنه چې اکثر خلک زمونږه بوډاګانم نوجوانانم بعضی خلک داسي چې د اغوی د ټیسټونو یا مطلب د خپل بیمارو ته پته نه بعضی خلک داسي چې اغوی ته پته خود دغه د وجنه د غریبۍ د غربت د وجنه اغوی اسپیټال ته نشي د ټیسټونو پیسې وسنۍ دی وجنه هغه بیماری پاغه کې زړه شي بعضی نوجوانان داسي چې هغه بغورۍ د وجنه نو لہذا دا یو ښه اقدام دی او دا اعزاز موږ ته حاصل شو چې دلته د مدرسې ترار او د افتتاح وکړه موږ مو سره भरपूर تعاونم کو د دوی شکریا ادا کوو د دوی شاته به ان شاء الله موږ ولاړی چې هغه خلک چې چاره بغورۍ د وجنه پاتې که څوک د سې چې د مجبورۍ نه پاتې که څوک داسي چې هغه د ناخبرته د وجنه هغه خپل بیماری پاتې دا به د غوی لپاره یو ښه اقدام دی او د غوی لپاره ډیر فایدار پریوزي الله تعالی دې وکړي چې داسې خلک را پیدا شي چې غوی د دوايانو او د دې سيزونو لپاره کوشش وکړي نو چې دې غریبانو ته دغه ملاو شي نو بیا به دا خلک چې کم دي خوشاله شي او دا یو لوی سعادت هم دی یو لوی صدقه جاریه هم ده الله تعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي بسم الله الرحمن الرحیم دا خو چې د سی سی په مو دی او یو ښه کار دی ته اوره د شرا ځینې کسانو د ټیسټو یا دغه ورس نه کېږي ته اوره ده راشي هغه ته د بیماری تشخیص وشي دغه به مخکې علاج وشي نو دا خو یو خاص دغه سټپ به خسته دی ته اوره ده دی وشي به کې دوايانې مرکو نو نور هم چې کوم دی دغه شي او خاصه ځکه چې موږ ته پته نه لګي موږ بلډ پريشر چیک نو هغه راته وی نارمل دی نو بس هپی شو مته اوره نو خبره ده چې دا ښه یو قدم دی ته اورېده او د عوامو د فایدې دپاره دی او که نور په دې کې څه ګنجایش شي نو هم پکار ده چې عوامو ته د دې دغه ورکړی شي ته اورېده که چې غریبي ده او بې فاټه ده کوم دی بیکورډ ایریا ده نو په دې کې چې کوم دی چې څومره څه ورکولی شي عوامو ته هیلث سهولت یا نور چې کوم دی هر څه دغه فیسیلیټیټ کولی شي نو ښه خبره ده ये जी बिल्कुल सूबाई हुकूमत का एक इनिशिएटिव है जिसके तहत उन्होंने ये हमारी जिम्मेदारी लगाई थी कि हम कोई इनोवेटिव आइडिया जो है वो पब्लिक सर्विस का वो दें उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद की तरफ से जो आइडिया आगे गया जिसको काफ़ी पसंद भी किया गया वो था कि फ्री मेडिकल जो कैंप है वो हम लगाएंगे हर मस्जिद के बाहर जुम्मे वाले दिन हर जुम्मे वाले दिन तो हर मस्जिद तो सॉरी नहीं ये कैंप हम लगाएंगे जुम्मे वाले दिन ये किसी न किसी मस्जिद के सामने हम इंशाल्लाह हर जुम्मे को करेंगे पूरे मोहम्मद में तो आज के दिन जो हमने इस मस्जिद के सामने हम आए हैं और उसमें आप देख लें कि काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हमारे पास मौजूद हैं तो इनको किसी किस्म की अगर कोई बीमारी है तो ये अपना चेकअप करवा सकते हैं तो इनको डॉक्टर साहब जो है वो हमारे पास एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब हैं वो बैठे हैं तो वो इनको जो है वो मशवरे भी दे रहे हैं इनका चेकअप कर रहे हैं कोई डायग्नोसिस है वो कर रहे हैं इनमें से अक्सर ऐसे मरीज़ होते हैं जो पेशेंट होते हैं ये ज़ियाबतुस के और इसी तरह ब्लड प्रेशर के होते हैं तो उन्हें समटाइम्स पता भी नहीं चलता कि उनकी शुगर जो है वो कितनी हाई हो गई है तो ये इस फोरम के तहत उनको वो अभी चेक करवा रहे हैं काफ़ी लोगों को पता चल रहा है कि उनकी शुगर हाई है कि लो है और ब्लड प्रेशर के हवाले से भी उनको पता चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे इसको एक्सटेंड करने की अभी तक तो ये सहूलत है कि हम ये चेकअप है तो कोशिश करेंगे कि इसमें मेडिसिन भी स्टार्ट करें फिर किसी लेवल के ऊपर तो उसमें हम चूँकि ये हमारा एक इनिशिएटिव ऐसा है कि ये इसमें कम खर्चा है और गवर्नमेंट की तरफ से तो हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ लोगों को इंगेज करें फिलैंथ्रोपिस्ट्स को और फ्यूचर में जिस मस्जिद के सामने हम ये कैंप लगाएं साथ में जो मेडिसिन हैं वो भी प्रोवाइड करें कम कार से शुरू करे दे ډېر ښه کار دی غریبانو چې چکر او خدام ښه کار دی او دا زمونږ د افسر په کار دی چې د غریبانو خیال ساتي او خیال ساتي او دا خپل د ولې چې دام ښه کسان په مونږ ټول باندې ګرځي چکر را باندې وخی او خدای پاک دې له وګړو ورکړي او خدای پاک دې کامیاب کړي دې چې خامخا کامیاب کړي چې غریبانو خلکو ځای کړي ابل اور مدرسې د نه منډي مدرسې د جماعتونو تشکیل راولي او هغه خلکو سره خدای دې کامیاب کړي چې دې ټول
او تاسو دې مصخدي احکام یې ځکه چې تاسو وار وخت من خدمت ته ولاړ است دا ښه خبره